السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو د الیکشن د وخت را روان دی. په دې ورځو باندې بهر سړی ګرم ګرم کېږي، څوک چې وټونو ته ولاړ دي چې یاره ماله وټ راکړه، دروازه به درته کړسئ. قسم په خدای په دې ورځو کې درپسې د ګاډي نه راکوزېږي که تخپې دله چاپې کوي د اوټ دپاره. خو چې دې اوټ وګټي بیا سې چل وشي، بیا دې پټ شي او بس ته به ورسره چې میلاوېږه په ډېر مشکله ومیلاوېږي. او د اوټ نه مخکې به ډېر په دغه سره په اسانه باندې دی به درپسې په خپله راځي منت له. نو زه دا نه وایم د اوټ خلاف نه یم چې یاره مو اوټ مه ورکوئ، اوټ ورکئ، خو هغه سړي له یې ورکئ چې کم د کار سړی، نیک سړی، تاسو ته پته لګي دا نیک دی. دلته زموږ د علاقې نه ډېر خلک ولاړو په دې مخکې ورځو کې، د پی ټي آی ډېر خلک ولاړو، د پی ټي آی نه د دې نورو پارټونو هم ډېر خلک ولاړو، پیپل پارټۍ نه او نیشنل پارټۍ نه او دغه نه د بل د نواز شریف د دې نه او دا. خو هر یوې هغه زه دا نه یم چې هغه یا نواز شریف یا زرداري او یا قاپ والا یا الطاف حسین پی ټي آی والا کسان پکې ملوث دي. دی پی ټي آی والا د دوی داسې چل و چې د دې پی ټي آی والا کې داسې ممبرانو په هغه وخت کې به یې امپړ اخیستو، پکې به د مخکو تېرو الیکشن کې اورې نو دا هغو کوټې موټې به پې څڅېدې. خو چې کله یې اوټونه وګټل هغه عوام یې هېر کو او ځان له یې بنګلې ودرولې. نو زه دا نه یم، تاسو ته دا نه یم چې د اوټ مه ورکوئ، اوټ ورکئ، اوټ ورکئ، دا ستاسو حق دی، دا د هر مسلمان حق دی، د هر پاکستانی حق دی، د عوامو حق دی دا چې هغه ورکړي اوټ او ځان له یو کس منتخب کړي مشر. خو د دې نه مخکې اول تاسو د سړي کردار ته هم وګورئ چې سړي کردار څنګه دی. دی په معاشره کې مخې ته څنګه چلیږي، آیا دی به د دې نه وروستو بعد څنګه چلیږي؟ ولې خلک وایي مشران څه وایي غریب دی خدای مالداره کوي. نو غریب چې مالداره شي بس بیا دته خدای په کار شي، لکه دی بیا د خدای بنده نه پیژني. او مالداره چې غریب شي نو دې ته هر څه احساس وشي. اورې که ویډیو خوښه شوي مخې ته یې شیر کوئ او اوټ ورکوئ، خو صحیح سړي له یې ورکوئ. زه د یوې پارټۍ په حق کې هم نه یم، د یوې پارټۍ په حق کې، زه د نیک سړي په حق کې یم. تاسو برای مهرباني چې اوټ ورکوئ نو لاول سوچ د دې نه مخکې وکئ. ډېره ډېره مهرباني د الله په امان. پاکستان زنده باد، افواج پاکستان زنده باد، پاکستان ISI ایجنسی زنده باد. الله په امان.